بسم الله الرحمن الرحیم. نن دې پروګرام کې مونږه په دې گفتگو کوو چې په یو حال الله دی. انسان کله خفا کله خوشاله، کله روغ کله بیمار، کله په سفر کله په حضر، کله دنیا کې او کله قبر کې. انسان باندې حالات راځي مختلف، بلکې کائنات باندې حالات بدلیگی را بدلیگی. وہی بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے. عرب وہی ومن المحال دوام الحال. دا خبر محال لا چې انسان دی په یو حال شي. انسان په یو حال نشي کېدی، په دغه حالات بدلیږي. ماشوم ځوان کیږي او ځوان بوډا کیږي او بوډا په طرف د قبرستان روانېږي. د عربی یو شعر د دې سلسله کې د رسالة المسترشدین د علامه محاسبی داغه په کتاب حاشیه د عبدالفتاح ابو غده کې صفحه 86 کې ذکر کړی دی. وی ثمانیة تجری علی الناس كلهم، ثمانیة تجری علی الناس كلهم. وی اته حالات تی چې په ټولو خلکو باندې راځي. ولا بد للانسان يلقى الثمانیه، او لا بد د انسان د پاره چې دی به اتو حالات سره مخامخ کیږي. په دغه حالات اته راځي. هغه کوم اته دي؟ وی سرور و حزن و اجتماع و فرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. سرور دی به کله خوشحالی، وحزن نو کله به خفی، کله به اسباب د خوشحالی راشي نو خوشحاله وي، او کله به اسباب د حزن خفګان راشي خفه وي. و اجتماع کله کله به یو ځای وي، مور جم دی وي پلار جم دی وي، ورونه او خویندې په یو کور کې راټولي. څه موده پس چې دی نو پلار سپینې جامې واچي د آخرت روان شي، بیا ورپسې کله کله بیا روان شي، کله بیا مخکې شي نو بابا ورپسې روان شي، او بیا دا شانتي یو بل پسې نو بیا فراق راشي. اجتماع و فرقة، یاران او دوستان مجمع اجره ډکوي، رو 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 رخصتیږي. د اجتماع نه رستو بیا یو ځای کېدو نه رستو جداوالی راشي. و عسر و یسر، او کله سختی راشي انسان باندې نو کله اسانتیا راشي. ثم سقم، بیا کله سړی بیمار شي. و عافیه، او کله دی روغي نو کله عافیتی او کله بیماری وي په ده باندې. نو دا اته قسم حالات دي. انسانان ټول په دې باندې اوړي روړي او حالات په بدلیږي. دیو جن انسان دې په دې اعتماد نه کوي چې زه به په یو حال ما او مستی او چې کم دینو بغاوت دا دې نه کوي. حالات بدلیږي، کېدی شي نن دې دلی وي او سبا په ولی وي او بیا ورپسې لیپلی وي. نو چې کم حالات دي او هغه سازګار دي، په هغې کې د عبادت او د بندګۍ نه د موقع نه فایده اخیستل پکار. الله دې موږ له په دې باندې سوچ او فکر او غور توفیق نصیب کی. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.